بسم الله الرحمن الرحیم. زیم حامد خان قدرمندو د چرسد د ټي وي پروګرام خیرخوا سره مخاطب یم. نن موږ پیښور روډ محله حسین آباد خدای بخلي عمر خان کور کې موجود یو. د خدای بخلي عمر خان اووه کاله وشي چې وفات شوی دی. د ده درې ماشومان دي. د خدای بخلي د عمر خان مرګ نه پس دی ډېر مشکلاتو سره مخ دی، ځکه چې د دې په کور کې څوک د ګټې نشته او یقینا د دې خبرې ذکر به ضرور کوو کوم چې دلته موږ په راتلو باندې مجبوره کړو، ځکه چې د عمر خان د مرګ نه پس دې ډېرو سختو سره مخ دي، ډېرو ستونزو سره مخ دي. وخت په وخت د دې مشکلات زیاتېږي، پر ورځو په دې نارې تېرېږي قدرمندو. او موږ دلته د اخلي پخلي ځای کې موجود یو، کوم چې ورته کچن ځای ویل کېږي. قدرمندو د دې نغري نه به تاسو ته اندازه کېږي چې په دې کې به د څو ورځو نه اور نه بل شوي، څو ورځې به په دې نارې تېرې شوي. قدرمندو د دې نه علاوه د عمر خان کوروال نه موږ پوښتنې کولې، خو هغه هم په مختلفو بیمارو کې راګیره ده، په کټ پراته ده او ډېر د غم د وجې، ډېر د بیمارۍ د وجې موږ سره صحیح خبرې هم ونه کړی شو، صحیح جوابونه هم رانه کړی شو. مسلسل د هغې د سترګو نه اوښکو یو سیلاب روان و. هغې موږ په خپله وینا کې وویل چې زموږ په کور کې څوک نارینه نشته، موږ د الله اسرې ته پراته یو، که چاره وړه وخورو که چاره ونړه همدغه شانتې شپه ورځ راباندې تېره شي. موږ د کور نارینه نشته، نو دوی وایي چې موږ سبقونه ووایو او موږ سره پیسې موږ چې دغسې بس نارې لوګي راباندې تېرېږي، نو موږ څه وکړم، کار کو نشم کولی، روزګار نشم کولی، په خپله بیماره یم او دوی جنکۍ دي غواړي رانه غوښتونکي دي، خو بس مجبورۍ د لاسه دوی هر څه پاتې دي، ځکه چې دوی سبقونه غواړي او ښه شیزونه غواړي، زه نشم کولی او زه به چې ګټې وټې څوک نشته، ځکه چې نارینه نه لرو، نو بس مجبور یم د خدای پاک دی رباندې رحم وکړم، در مسلمان څه وکړي. قدرمندو د عمر خان یو وړه بچنګیاره چې حفظ کوي او د پیسو د کمی د وجې هغه خپل حفظ جاري نشي ساتلی. بله وړه عایشه ده چې عایشه یو خوب په زړه کې پروت دی. عایشه وایي چې زما سکول ډېر خوښ دی او زه چې غټه شم نو ډاکټره به جوړېږم، زه به د ولس د قوم خدمت کوم. عایشه ها سکول وې سویم کلاس کې څلورم کې نو چې غټه چې څه به جوړېږي؟ ډاکټره به جوړېږي. او سکول سره د شوق شته؟ قدرمندو که څوک دې سره امداد کول غواړي نو په دې نمبر دې رابطه وکړي 0313 88 50 634. خپل رور حامد خان له اجازت ورکې د لوی الله پامان خاد او آباد اوسه.